په باړه کې یو مذهبي اجتماع کې زما دا ډومبه ځل دی چې زستا سو مخه ته مخاطب الله دې وکي چې زما خلینا دا سه خبري وزي چې هغه ما او تاسو د پاره د نجات ذریعہ وي د کافی مدینا زمونږ د دې علاقې علما او طالبانو حضراتو دا تقاضا وا الحمدللہ چې هغه نن خدای پاک پورا کړ عزیزانو زه ډېر لږ غوندې وخت تاسو مخه تراغلم کې دیشي ډېروګ تقریر در ته اونکړې شم صرف ځان سره یو خبره به پویو دا الله مهرباني دا قبایل چې دي دا تقریبا منځګزار خلق او دا کم الفاظ د قران چې ماوي دا تاسو روزانه په منځ کې بار بار وایي اهدنا الصراط المستقيم د دې دا معنا ده چې اے الله مونږ ته سم لار وښایه په دغه یو ټکی سره باس کوو چې ته په منځ کې چې خدای ته وایې چې یا الله ما ته سم لار وښایه نو سم لار څه ته وایي دغه یو خبره ده چې سم لار څه معنا ده کدا سم لار تا ته خدای خودلی او تبیا په زینا نستا مطالبه د خدای نه په منځ کې چې دا غلطه تبیا دروغ وای چې خدای ته سم لار غواړي او خدای درته وخودا او هغه سم لار باندې بیا زینا تاسو خیال وکړئ یو سړی پولیټیکل تا درخواست تحصیلدار ته درخواست کی نو داغه درخواست بار بار تپوس کوي چې تحصیلدار لمه درخواست ور کړو پته ونه لګی دا بابوګانو نه تپوس اوس ډیر عادتونه مونږ نه خدای پاک وويست خو زه خپل قبایلی ما د تحصیلدار سلام کول د خدای د قبایلو د مشرانو نه وباس زکه چې د قوم مشر او لوی سپینګیره هغه به دونی می چټاکه تحصیلدار ته وایي چې صاحب سلام لراغله نو زما نفس چې ده ادا نه گواره کوي زما څه کار دی چې د پاکستان افسر ته به زویم چې صاحب سلام لراغله کتا سو په اهدنا الصراط المستقيم عمل وکړو په خدای قسم چې دا صاحبان بس تاسو دروازو کې تاسو سلام لرا بیا په تمام فرنټیر کې الله چې کومه مهربانه نن په قبایلو کړی دي دای په چا نه دي کړی
تاسو ته پکار دي چې څه خودداری ځان کې پیدا کړي، څه قناعت ځان کې پیدا کړي، او د امراو او د سلاطینو سلامونه کول پرېږدي. ځکه چې دوی سره دي څه، دوی سره څه دي، دا خو ځان لګن کپان دي، ټوله ورځې پردي جیبونه شو کوي. نو مونږ له به سره محنت کوئ، مزدوری کوئ، منډې ترړې وهئ او خپل ځان له خپله روټۍ ګټئ. کار مې څه دی چې زه روټۍ خپله ګټم او سلام بستا کوم، بلکې سید القوم خادمهم. ته به راځې او زما تپوس به کوې چې بېګا خو درته څه تکلیف نه و. ما په خبرو پوهېږئ؟ دې ته سوچ کوئ. دا پریدي قوم یو روبو چې هغه د دنیا په سینه باندې سورو چې قبایلم دنیا کې څه شی دي. نن ستاسو د نااهلو مشرانو د لاسه تاسو دا پریدو وقار ختم، د نااهلو مشرانو د پاس برکتا دا پریدو هغه وقار او هغه روب هغه ختم شو. 70 لاکھ قبایلو باندې چې کشمیر به فتح کېده، تاسو چې عمرې تاسو به بیا ګوګوستو आवाज ونه کړ. او بیا خبره ده چې په باړه کې کلاشن کوب ګرځاوه او ټوپکې ګرځاوه، تماچ کوړی دې په غاړه کې اچولې ده، خو یو سړی او ښځه به ترې ډېره یارېده. ما خو وپېژندئ زما مخکې چې د تورې خبره قبایلي سړی وکړي، مالی جواب راځي. زه یو قبایلي په پېښور کې اوسېږم، یو اوسېږي ډېر، خو ملا قبایلي زه یو په پېښور کې اوسېږم. ستاسو د دوا برکت ته 40 کاله د پاکستان حکومتونو تورو خاورو لاړه، خو بجلیګر مولای خرید نه کړي. دا وزارتونه دا کوسډب دا ما پسې 11 کرته کور ته راوړه. نو اخري جواب مې ورته دا وکړو چې زه به الله تاسو سره وزیر کېږم چې 1 کروڑ روپۍ راکړئ چې زه د لندن بینک کې کېدم. ویلا چلا مالزم الله سړیم سبب وازونه او تقریرونه کوم، خلک به وی راځي مړه دا دلم پرون وزیر مونږ له څکړي چې اوس راته وازونه کوي. نو چاډو دلته بیا اوسېږم نه لندن کې به اوسېږم. نو وزیر ما ته وی چې اسی دوسا انکو کې راته وی مالی سیټ کې شک ته پوهې چې تا ته په کوم نظر خلک ګوري. نو عرض میں داو چې ستاسو دوا پکار دا زناس کوم پدې چې ز قبایلی ما او تاسو قبایلو د لاسه قبایل دنیا تباہ او برباد. نو یو سړی او خزه ته ډیره یریدا او یو سړی ناډو خزه یریدا نه ورته وی دا څه چل دی ما نه خزه نه یریږي او تا نه یریږي. هغه ورته ما نه خزه ځکه یریږي چې ما واده وکړو نو پړومبه شپه په کوټه کې پیشو ګیرا نو چا پیشو میاو وکړو نو ما چاړه راواغسته پیشو مې یو څو چړې وواله او کلمې مې تبار وي خزه مې ویریده چې اوه دا خو په چړوم وال کوي. هغه چې زما خزه یریدلې ده نو ننم یریدلې. دې سړي خیال وکړو چې راشه تم پیشو کوټه کې ګیره کاو که دا خزه دې چېرته ویریږي.
نو دم بیگاله کوټې ته پیشو بوتلې ده او چاغي میاو کړي دې د په ورمنډه کړي دا او پیشو یو څو چړې والے نو اخذ ورته وی چې آغا ای تور نکو او مردن گربه شبه اوله وی اوس پیشوګانې موا پیشووال د ډومبه شپې کار دی بڑوا ما ته پړومبه شپه پیجندلې اوس کډيري پیشوګانې وای مانشي نستاسو دا وسلې ماته دا پیشو د میړه والا وسلې ښکاري تاسو خیال راغی دلته نیغه ګرځوي را ګرځوي او شاید چې د توري وخت راشي چې بیا ونه کړی تاسو پوه شئ نو عرض مې دا او عزیزان چې تاسو تپوسو نکړو چې اهدنا الصراط المستقیم خدایا ما تا نه سملار غختوا سلويخ کال وشو 50 کال وشو چې زه درخواست کوم چې یا الله ما ته سملار وخایا اسملار می تروسو نه لیدا عزیزانو تا درخواست وکړو خدای ته په مونږ کې چې یا الله ما ته سملار وخایا قران درته داغه جواب وکړو چې سملار غواړي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین تاویلی اهدنا الصراط المستقیم خدایا ما تا سملار وخایا اللہ فرمائل چه هدى للمتقین دا قرآن سملار دا دیتا گورا و پدی روان با سملار د بلشنا عبارت نه ده سوا د قرآن نا او سوا د حدیث عزیزانو اصلی دین قرآن و حدیث خپا نشئی مونږ کې علماء شتا طالبان شتا مدرسې شتا چندې ورکوي ضروریات پورا کوي خدام چره نوې چې دا مولا ناسته دي طالب تا حدثنا وی یا قال قال رسول الله وی چې د دې څه مطلب دام چره نوې ما نکو ما خاموس کې امام پس زور سره ناستو مو دیم ناستو امام چې درې رکعاته پوره شو سلورم تپاس نو دیور پس رستو ناواز کوي چې پورا دی منځو شو سلام وګرځیدو ما مې نکتا وې چې دا تاخو منځ مات وې چې منځ دې دمات شکای محمد مالی په منځ کې د خبرې وکړې و چې په داسې داوود پسې منځ نه کېږي خبرې مې وکړې درې کړي وو څلورم لا پورته شو ماله چې منځ دې مات شو کډېر سر مې ورسره خو کو منځ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته زپ مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا اشهدو پدې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړه کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شوځوای دې خراب مالوالی وای چې په مونږ کې جانډې جوړای او دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا سے اول خودی تم سوچ چکے چې د شریعت څلور دلایل څلور قرآن دے حدیث دے اجماع دا او قیاس څلور دلایل د بابا سے خبره په کم دلیل پیغمبر ویلی دی چې په مونږ کې په اشاره کولو د شیطان پور ورانی پیغمبر وی
او اشاره ولکه چې د قول او د فعل تطابق راشي. په خوله خو زه ووایم چې اشهدو زه گواهی کوم چې الله یو دی، نو عملی طور مو ووایم چې زه گواهی کوم چې الله یو دی، نو په دې کې ناروا کم ټکی راغی، کفر پکې کم وشي. خو په خوله مې وویل چې خدای یو دی او ورسره مې ګوتم داسې کړه. بیا علماء محدثین وایي چې اشاره کیفیت کې چې کوم اختلاف راغلی دی، دا اختلاف نه دی، دا توسع ده. توسع دا معنا چې په هر کیف دی وکړو نو سنت به ادا شي. تاسو خیال راکړئ. نو عرض میں داؤ چې اصلی دین قرآن او حدیث دومره خو تاسو په 16-15 پوهې گئی چې قرآن او حدیث نه سیوا بل څه شی دین کې دیشي. حاجی اسلام کې دیشي، مذهب کې دیشي، بنیاد د دین قرآن او حدیث. اوس قرآن د خدای قانون دی، دنیا ته راغله چله دی، راغله دل نه دی چې دا قرآن یو زیارت ته مالګه سټا یا لری نه ورته سلام کوا بس خبر خلاص. لکه تاسو خلق په لار تیریږي او چرته چونډه کړي خبر وګورئ او دا څه کوي و زیارت ته سلام ګوته دې خپل سره سلام دې زیارت دې څه مطلب. اوس به تر راځي تپوس بکې چې دا زیارت خبر دی، دا دیره ده. پیغمبر څه ویلي دي دا دیرو متعلق؟ چا دیرو تلار شي نو څه به وایي؟ ما په خبره پوهېږئ؟ نو تبا ادیرو سره هغه لار اختیارې چې کوم لار پیغمبر اختیار کړی. کله پیغمبر د لارې نه خلاف بل هغه طریقه د ادیرې سره وکړه نو تا کفر او شرک وکړي. تاسو خیال راکړئ. تاسو ماته ګورئ، ماته خیر ده مونږ دنه زیات لیونی. عرض میں دا عزیزان چې پیغمبر عادت مبارک چھو ما ته ګوري، ما واوري یو ټکی مې واوري. وہی گرتے ہیں شاہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چڑھے. کما ته چا کنزل مکړه کنه تاسو بغاز نه کوئ. نه وکې دې ما ته بګورئ، ما ته کنزلم چا وکړه فکر نشته. و تو تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے. ما ته ګورئ د پیغمبر طور طریقه بګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ادیره تبراغه مدینه منوره کې مقبره چې وا جنت البقیع نامه د اجانو صاحبانو لیدلې لوی لوی خلق پکې پراته چرابغه نو ادیره تبوي چې السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. السلام علیکم یا اہل دار قوم المؤمنین انا ان شاء اللہ بكم لاحقون. پتاسو دے سلام وی اغا خلقو چی تاسو دے زمک لاندے اسے گئے منگم که دا خدای رضاوشی زردے چی تاسو سر بیو دے. ادیرے کے سنت طریقہ دادا چراشے
نو سلام به واچي